او د کم دور نه چې د خلکو سوچ او نظریه دا جوړه شوه چې په اولاد کې اصل دا زوی زوی له تعلیم ورکا که مدرسې ته کېنې هم دی کېنوه زنانه له سره تعلیم ورکې دا خو چې خپل مونځ زده کړي را لویه خبره ده د هغې نه اخوا زیاتو نه زیات د پخلي طریقه ورته وښیه چې سبا ورځې په پردي کور کې خلک کنځي نه بس دغې پورې چې خبره مناصر شوه نو دنیا ته بیا هغه هستۍ رانلې ولې چې میندې انپړه مور دا د دې ماشوم دپاره د ټولو نه اولنۍ مدرسه را چې مور کله انپړی نو ماشوم هم دی داسې لویږي انپړه او کله چې مور دا پوهه او دیندار او نو د دې بچی د دې په نقش قدم باندې رواني ځکه چې زیات کر د مور سره زیات زندگی دا بچی تیری د پلار سره نه تیری پلار کله په کور کې او کله په سفر او کله د کور بهر او کله بعض اوقاتو کې د بچی سره د ملاقاتو شي نور زیاته سره زندگی دا د بچی د مور سره تیریږي په دې وجه باندې علماء لیکلي دي چې د نارینه نه زیاته توجه په دیندارۍ باندې او په دینی تعلیم پرې باندې زنانه له پکار ده ځکه زنانه له الله تعالی یو قوت ورکړی دی یو طاقت دی د دې پرې جسم کې دننه یو ملکه را چې کله هغه ملکه استعمالول دا شروع کی نو دا په معاشره کې انقلاب راولي او هغه ملکې ته موږ پښتو کې مکر وایو تاسو ګورئ دنیا کې لولوی دانشور او لولوی عقلمن خلق داسي چې دا د یو زنانه د وجې نه هغه چې دی هغه کارونه وکړي چې خلک افسوس کوي چېرې دا خو یو ډېر عقلمن سړی و ولې هغه زنانه د تمکرونه خپلې ونیول او په ده باندې هغه کارونه وکړي چې هغه د خلکو توقع هم د ده نه نه وه نو که چېرته زنانه له موږ د دین څه معلومات ورکو او د دین نه باخبره کو منګه زنانه او بیا دې ته وایو چې را کومه ملکه مکر ستا سره دی دا اوس د دین د پاره استعمال کړو ته بیا ګوره معاشره کې څنګه انقلاب راځي ځکه زنانه نارینه پردی زنانه له څنګه تعلیم ورکوي د هغې دپاره به دا زنانه دا دینداره ته جوړی او د هغې سره سره چې کوم دی نو نارینه ته هغه دعوت نشي چلولی څنګه چې دا زنانه نارینه ته دعوت چلی هغه څنګه په خپل کور کې دننه په چار دیوارۍ دننه چې په یو کور کې دننه یوه زنانه او یو نارینه اوسیږي نو په څلورو طریقو سره د دې زنانه د دې نارینه رشته ټچ دی یو بل سره په دې کور کې دننه زنانه ده او نارینه دی نو یا به دا نارینه او زنانه په خپل منځ کې دا پلار او لوري دا نارینه سره به د ده رشته ټچي دا به پلاري او یا په دې کور کې چې کم نارینه دی د ده سره چې د دې زنانه کومه رشته ټچ ده نو دا به د دې خاوندي او یا به د دې کور نارینه د دې زنانه روري او یا به د دې کور نارینه د دې زنانه زوی دا څلور رشتې په دې کور کې د دې زنانه او نارینه دا یو بل سره لګېدلي دي دا به یا پلاري یا به زوی یا به خاوني یا به روري د دې نه اخوا چې دی نو په دې کور کې نور څوک نه اوسېږي نارینه نو دا څلور واړه طبقې دې زنانه ته ډېرې زیاتې اسانې دي خو کله چې تا دې له د دین څه مواد او معلومات ورکړل ځکه چې تاسو معاشره کې بار بار دا کتلی دي تاسو دا کتلی دي چې یو زنانه دا چې کله د یو سړي لوري نو دا لور دا د پلار ته څومره ګرانوي وس که چېرته دا پلار خدا نه خواسته مونځ نه کوي او دا پلار په معاشره کې هغه حرکات کوي چې دا د ده سره نه ښایي یا دی چې کوم دی نور دینداري نه کوي ګیره وغیره نه پرېږدي او دا لور د دې د الله د لارې نه خبرې او دا لور د پلار ته مکر ونسي په کم مکر باندې چې دې لور پر پلار باندې ځان له د پردي واده لپاره جوړه اخیستی شوه او د لور چې د دغې مکر په بنیاد باندې پر پلار باندې ځان له هغه پیسار اخیستی شول هغه مکر قرار پلار ته په دې بنیاد باندې ونسي چې ته پنځه ټیمه مونځ دولې نه ځي په دې باندې مکر ونسي
چې تر تبلیغ سره په تبلیغ کې ولې نه وځې او ته چې رینو ګیره ولې نه پرېږدې پلار ستا په لاس کې تسبیح خوند کوي دا ستا سره ولې نه ښکاري یو ورځ نه دوه ورځې نه هفته نه میاشت نه رو رو به دا لور دا پلار چې رینو دیندارۍ طرف ته خامخا راکاږي ځکه چې پلار دا په لور باندې ډېر زیات خفه کېږي زه هغه واقعات نه بیانوم چې رسول الله مبارک په خپلو لوڼو څومره فریاد او ژړا کړې ده کله چې به تکلیف ور ورسېد او بیا د هغې سره سره که دا نارینه د دې زنانه خاوند دی نه په کم مکر باندې چې دا په خاوند باندې جامه پیزار علي په کم مکر باندې چې په دې خاوند باندې هغه کارونه کوي رواجونه او رسمونه چې دا خاوند په دې باندې پوه دی چې دا کار په شریعت کې ناروا دی خو یې د کور د طرفه زور دی رواجونه دې څه وکړم که دغه زنانه دا مکر د دې لپاره ونیسي خاوند ته چې ته پنځه ټیمه هغه مونځ له ولې نه ځې ته دینداره ولې نه جوړېږې دا به هله دا زنانه مکر دی خاوند ته نسي چې کله خو تا دې زنانه له دیني معلومات خو ورکړي که نه تا دا زنانه د دین نه خو خبر کړي او که چېرته کې دغه نارینه چې د دې زنانه سره پر کور کې دننه اوسېږي دا د دې زنانه روري نه رور هم په خور باندې ډېر زیات خفه کېږي د خور د اوښکو ته رور نشي ټینګېری نبي علیه الصلاة والسلام یو ځای کې چې نو کفارو باندې حمله وکړه او بلا مال غنیمت هم په لاس باندې راغی او د هغې سره سره وینځي غلامان هم قیدیان هم ډېر رالل یو زنانه د قید کې بندیوانه ده نو د نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام له ما بوځئ دا زما رور دی رسول الله مبارک ته خبر را ورسید نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل دا چې په ما باندې د رورولۍ دعوه کوي دا ده څوک زما خو خویندې وروڼه نشته نبی علیه الصلاة والسلام یې تپوس وکړی رایولئ کله چې هغه زنانه راوستی شو رسول الله مبارک ته ویې ته زما رور نبی علیه الصلاة والسلام یې تعارف را سره وکړه څوک یې ویې زه ستا د هغه رضای مور بیبي حلیمې د هغې مشره لور یم شیما نوم مې ما سره چې به ته بېزوله وتې رسول الله مبارک چې هغه څنګه نوم واورېده نو فورا پاسېده او صادر پر ول مبارک باندې پروت نو لاندې ځمکه باندې خور کله شیما دې ته کېنه رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو ورته شیما که زما سره اوسېدل دلته غواړې نه زما سره اوسېږه او که نه تلل غواړې نو زه تاره بلا تحفو سره لیږم هغه زه چې نو خپل کور ته تلل غواړم رسول الله مبارک ورله ډېرې سورلۍ چې نو پرې باندې تحفې ورکړې او دا کور ته چې نو رخصت کړه نو رور په خور باندې ډېر زیات میني نو که چېرته خور له موږ دیني تعلیم ورکو دا موږ د قرآن او د حدیث نه خبر کړه دا موږ د الله د لارې نه خبر کړه او دې دغه مکر دغه ملکه دا د دین د پاره استعمال کړه رور ته نو دا رور به دیندار نشي او که چېرته دې زنانه په دې کور کې دا نارینه چېرته کې بچی او زوی بیا خو خبر آسان ده پرې خو بیا هر څوک پوهي چې مور بچی ته خولې وینا هم نه کوي مور بچی ته قار دک هم نه کوي صرف چې دی نو مخامخ بچی ورته وایي دا کار نه کومه نه دا ورته یو شبه یو منټ ته وګوري او منټ کې بیا د سترګو نه یو دوه قطرې اوښې ښکته راوسسې بچی بیا نشي ټینګېری وایي مور ته څه وی زه یې منمه نو که چېرته کې د دنیا دپاره چېرته دغه مور دی بچي ته را اوښکې سسې او مکر کوي که دا مکر چېرته خپل زوی ته د دین دپاره بیا استعمال کی نو معاشره کې را څلور طبقې وې پرې یو کور کې هم دا څلور طبقې صحیح شوې پرې بل کور کې هم دا څلور طبقې صحیح شوې نه بیا هغه سړي نور څه ته وایي خو همدغه دي نه یو زنانه بلې زنانه ته وایي خلک لښکر لښکر کوي را لښکر څه شی روي زما سړی شي ستا سړی شي د پلانې سړی شي دې ته لښکر وایي نو چې په یو کور کې را څلور طبقې صحیح شوې په بله کې څلور طبقې صحیح شوې په بله کې نو د هر کور نارینه صحیح شول او کله چې د هر کور نارینه صحیح شول نو په معاشره کې انقلاب راغی او دا انقلاب چا راوست دا د زنانه راوسته او بیا د زنانه ته آسان دی ځکه آسان دی چې د زنانه سره هغه مکر دی چې هغه د نارینه سره نشته خو که چېرته را به هله کېږي معاشره کې به انقلاب هله راځي چې موږ زنانه ته دین وښیو زنانه په قرآن او په حدیث باندې پوه کړو دې ته موږ دینداري وښیو او بیا تاسو دا یقین وکئ کتابونو ذخیرې تاسو پورته کوي تاریخ چې کوم دی نو لږ غونته کې د نظر د لاندې نه راولئ تاسو ته به هله پته ولګي د انسان د ذهن ته بیا یو اشکال راځي چې مخکې امام بخاري پیدا کېده
مخکې ائمه پیدا کېدل، مخکې اولیاء پیدا کېدل، هغه بایزید بستامي په دې دور کې ولې نه پیدا کېږي؟ جنید بغدادي په دې دور کې ولې نه پیدا کېږي؟ نو کله چې تاسو د تاریخ اوراق مطالعه کوئ نو تاسو ته خپله پته ولګي چې زنانه ول د دین تعلیم ورکول کم شوي دي، ځکه جنید بغدادي نه پیدا کېږي، ځکه بایزید بستامي نه پیدا کېږي. هغه به زنانه د قرآن او د حدیث نه خبره وه، او هغه وړوکی بچی به یې د غیږې نه کله چې به د دې په خېټه باندې و د هغې وخت نه به یې چې کوم دی د دې ماشوم تربیه شروع کړه، بیا به په غېږه کې و پی به یې ورکول، د هغې دور نه به یې د هغې چې دی نو تربیه شروع کړه. هغه ماشوم به خبرې وسپړ دی، هغه به د قرآن او حدیث په اصولو باندې پوه وه، د هغې تربیت او نشونما به په هغه بهترینه غېږه کې وشوه. نو بیا به د هغې نه بایزید بستامي څنګه نه پیدا کېده؟ د هغې نه به امام احمد بن حنبل، امام شافعي غونته کې هستۍ څنګه نه پیدا کېږي؟ بیا به امام بخاري رحمت الله علیه د 11 کالو په عمر کې او یا زر احادیث مبارکه ولې نه حفظ کول؟ دا د میندو کمالو، ځکه چې د هغه دور کې زنانه ول دینی تعلیم دا ورکړی شو. تاسو یقین وکئ انشاءالله زه یو څو واقعات بیانوم، تاسو ته به خپله پته ولګي چې واقعي ده د هغې دور سره دا ستۍ تېرې شوي دي. دا د زنانو کمالو، د میندو کمالو، کله چې خلکو زنانه ول دینی تعلیم ورکړو، په دین باندې پوه کړی وي، د الله د لارې نه خبر کړی وي، او کله چې هغه سلسله خلکو بنده کړې ده، هغه هستۍ هم چې کوم دی نو دنیا کې د هغو قات راغلی دی، هغه هستۍ مفقود شوي دي، ختمي شوي دي. زمونږ کتابونو کې طلباو تر هغو نومونه ډېر ورځي، داسې ائمه دي چې د هغو مسلکونه د سټیم پورې چلیدلي دي او بیا نه دي چلیدلي، د هغو نومونه خو تاسو نه راځي، خو انشاءالله کوم عام نومونه چې تاسو په ذیل اعمال وغیره کې اورئ یا د علماو د خولې نه ډېر زیات اورئ، دا ټول درته یو څو واقعه زه بیانوم، تاسو ته به خپله پته ولګي چې زنانه د دین نه خبرول دا څومره په معاشره کې انقلاب راوستل دي او دا څومره اهم او ضروري دي. او بیا به د دین هم تاسو ته پته ولګي چې د نارینه نه زیات زنانه په دین باندې خبرول دا ډیر زیات لازمي دي. ځکه علماو خلق یو متل کې مرد پڑا، فرد پڑا، عورت پڑی، خاندان پڑا. یو سړی چې کله دین وی علم زده که، یو سړی زده که، زنانه تر دین خو ثابت خاندان زده که. امام مالک رحمت الله علیه نوم تاسو اوریدل لري، بار بار اوري، هر څوک پیژني. امام مالک رحمت الله علیه چې دا یو لوی مجتهد، یو لوی امام ائمه اربعو کې یو غړی، امام مالک رحمت الله علیه دا چې کمال ته ور رسېدلی دا یو یتیم ماشوم بچو. کله چې یتیم شو مور یې راوستو، د وخت لوی امام ربیعه رحمت الله علیه، ربیعه ته کېنو بچیا د ده نه به علم حاصلې، خو د ټولو نه اول د علم نه اول به د ده سره لږه زندګي داسې تېره کې، اخلاق به دې زده کې، آداب به دې زده کې، د هغې نه اخوا چې نو د ده نه احادیث مبارکه او بیا دغه شانتې د فقه مسایل زده کول شروع کا. امام مالک رحمت الله علیه د هغه نوم که موږ نن اخلو دا د پلار کمال نو، دا د مور کمالو. مور دیندار او د الله د لارې نه خبر وه، ربیعه رحمت الله علیه ته کېنوله، او بیا دا ربیعه د امام مالک رحمت الله علیه استاد شری، دا ولې د امام مالک رحمت الله علیه استاد شو؟ دی ولې دومره اعلی درجې ته ورسېد؟ کمال د مور. مشهور واقعه را اگر که خلکو پرې واقعه کې څه کلامونه هم د علماو موجود دي. هغه ربیعه چې امام مالک رحمت الله علیه استاد دی، درې خاوند، درې ربیعه پلار او دغه مور خاوند دی، دا خراسان ته په جهاد باندې لاړ. خراسان زموږ د غریزي علاقې ته، افغانستان او دې سیمې ته خراسان وایي، دې ته په جهاد باندې راغی او 30,000 دینار خپلې ښځې ته پرېښودل، ورته ویې ستا پرې خېټې یو ماشوم بچی دی، که چېرته را ماشوم بچی پیدا شو او ته په ده باندې خرچه کول غواړې، زمر جهاد د پاره زما هیڅ پته نه لګي چې ما به شهید راوړي که زه به ژوندی کور ته راځم که بالکل به مې هلته څو خښئ، خو دا 30,000 دینار دې را ځان سره کېدوه، دا د دې ماشوم سرمایه ده، په ده باندې به یې خرچه کې. او بیا د الله کارونو ته ګوره، هغه د ربیعه پلار فروخ نومې دی، چې کله خراسان ته جهاد لاړ نو دی 27 سال پس خپل کور ته راوګرځېد. د خلکو بالکل پوخ یقین دا و چې شهید شوی دی، ختم شوی دی. کله چې 27 سال پس خپل کور ته کله راغې او بیا علماو لیکلی دي چې د ده پر لاس کې نیزه و، دی په یو اس باندې سورو راغې، داسې د قراینو نه هغه خپل کور معلوم کړه چې زما د کور کوڅه کمه یې وله، راغې په نیزه باندې چې کله را کوڅه راسي وله، دننه ربیعه زوی خو یې ناست دی، و زوی چې کوم دی نو دا خو لوی سړی دی او بیا د زمانې لوی عالم دی، د امام مالک رحمت الله علیه استاد دی، مسجد نبوي کې دننه درسونه ورکوي. کله چې پلار راغی
پرې نېزه باندې راسې را دروازه وواله. ربیعه دلته ناست دی، ورته یې څوک او داسې په کور باندې څنګه رالې؟ خلک تپوس کوي، خلک اجازت غواړي او بیا ستا د راتلو د انداز دا خو ته راسې رالې لکه سړی چې خپل کور ته راننوځي. دروازه یې په نېزه باندې وواله او درې نېزې نه را پته لګې چې په ما باندې حمله کې زما چې کوم دی د قتل لپاره راغلی. هغه پلار فروخ ورته وایي چې ځوانه ته څوک یې زما کور کې دننه ناست یې، زما په کور باندې د قبضه لګولې، له خپل تعارف وکړه. دا دروازه کې چې کوم دی نو کوڅه کې جګړې جوړې شوې، دا پته نه لګېره پلار ته چې را زما بچی دی، بچي ته پته نه لګېره چې دا خو زما پلار دی. او ناڅاپه امام مالک رحمت الله علیه راغی. امام مالک رحمت الله علیه ورته وایي بابا راسې کار وکړه چې دا خو زما د استاذ کور دی د ربیعه، دا خو د کور دی، دا خو د پلار نه په میراث کې ورته پاتې شوی دی، ته څوک یې په کور باندې حمله کې؟ نو خلک ډېر زیات جمع شول. بیا د دن دا آواز وکړو د الله بندګانو زما نوم فروخ دی، زه د کور مالک یم، زه جهاد له تللی وم، ډېر کلونه پس رالم. ربیعه مور چې کوم دی نو دننه د فروخ ښځې آواز واورېد، د خپل خاوند نوم یې واورېد. دا بار ته راله، زوی ته وایي دا خو ستا پلار دی، پلار ته وایي دا خو ستا زوی دی. یو بل له غاړې ورکړې، علماو لیکلي یو بل ته ډېر زیات هم جړل. کله چې کور ته دننه رالل خبرې اترې کوي، سحر ترږمې ولګېد. امام مالک رحمت الله علیه استاد چې کوم دی نو ربیعه الرای ورته وایي د خپل شمله راواغسته، پټکې راواز، کتابونه راواغستل. دا لوی محدث دی، دی به زیات جماعت کې او مسجد نبوي کې نبی علیه الصلاۃ والسلام جماعت کې بہت سار وختي طلبا راځي، دی به درس او تدریس کوي. کله چې دا ربیعه د کوره ووته نه هغه سړی فروخ خپلې ښځې ته وایي د ربیعه د مور ته وایي زه خو تا ته پته چې زه مزدورۍ له نه وم تللی، جهاد له تللی وم، کور کې د خرچې څه بندوبست او 30,000 دینار چې مې پرېښود د هغې رسي چل کړی دی، هغه ورته یې لږه حوصله ما یو ځای کې خښ کړی دی انشاءالله. اول لاړ شه مسجد نبوي کې مونځ وکړه، سهار جمع کېږي او بیا هلته کې به یو ځوان درس کې، هغه درس دی یو شبه دپاره کښېنه، بیا راشه دواړه به هغه ځای ولټو. هغه 30,000 دینار ما دفن کړي دي. دی فروخ وایي زه چې ورالم مسجد نبوي کې جمع وشه، د جمع نه پس ما وکتل طلبا یې راسې ګڼه را او داسې رش دی او بیا یو نوجوان داسې په هغې سر کې په یو ځای باندې کېناسته، خلک ترې راتاو دي راسې ګیر چاپېره او درس د شروع که دومره زبردست درس مال ډېر زیات خوند راکه. زه چونکې په هغه سر کې ناست یم، زما خواته یو طالب ناست دی، ما د هغه نه تپوس وکړه طالبه ستاسو استاد شیخ څوک دی؟ موږ ته وایي چې د نوم ربیعه دی، دا یو یتیم و مور پې تعلیم کړی دی، علم یې پې حاصل کړی، د ده پلار پخوا 27 سال مخکې جهاد کې شهید شوی دی. ربیعه پلار فروخ وایي چې زما رخپو نه ځمکه وتښتېره، کور ته رالم، ما ښځې ته وایي چې ښځې تا خو د ربیعه نه عجیبه ملغلره جوړه کړې ده. وایي ما ته وایي چې اوس دا ووایه 30,000 دینار غواړې که ربیعه غواړې؟ ما یې په الله قسم که 30 لاک دینار راته څوک پرېږدي د ربیعه د نن ورځې درس به په هغې باندې زه ورنه کړمه. نه دا د زنانو کمال وګورئ، پلار د نه څه خبرو چې دی پیدا شوی دی او دی شراب څکي که دی څه کوي، دی په کومه مخه باندې تللی دی، خو په کم دور کې چې د زنانو سره د دین علومو الله تعالی په هغې دور کې د بچو نه داسې امام مالک غونته استی پیدا کړي، داسې د ربیعه غونته استی دې پیدا کړي. او تبې تابعینو کې سفیان ابن عیینه نوم به تاسو بار بار اورېدلی، د ده مور ده ته وایي بچیا ته یو یتیم ستا پلار وفات شوی دی، زویه زما ستا سره ډېر زیات غم دی، زه تا له دیني تعلیم درکول غواړم خو ستا د تعلیم خرچه په ما باندې ډېره زیاته شاقه او مشکله ده، زه به دا وړۍ اخلم او د وړو نه به دغه تارونه چې دی نو دا غړم خرڅوم به ستا د کتابونو او د علم خرچه به انشاءالله زه په هغې کې تعالی پورا کومه. لاړ شه ته چې نو علوم حاصل کا. سفیان بن عیینه رحمت الله علیه د 78 تابعینو نه چې کم دی هغه حدیث مبارکۍ زده کړل، د 88 تابعینو شاګرد جوړ شو او د مور په زندګۍ باندې الله هغه درجې ته ورسېد چې بیا به ورته شاګردان مخکې ناست علوم به ورته دخول. دا کمالات د میندو ګورئ، وستاسو رې ذهن کې ځانه سوچ وکئ، ګریوان کې سر ښکته کوئ چې نن موږ ته هغه جواب میلاو شو چې نن هغه بزرګان ولې نه پیدا کړي، نن هغه محدثین او مشایخ ولې نه پیدا کړي، موږ ځکه نه پیدا کړي چې هغه میندې تاسو رکې کړې دي. کله چې لوڼو له دیني تعلیم خلکو ورکړه، ښځې د دین نه خبرې کړې، انشاءالله یو ځل به بیا الله په دنیا باندې هغه هستۍ چې کم دی نو راولي. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.